السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. ملګرو دا ویډیو کلیپ مو وکړه د پرویز خټک د هندوانو ګرجې ته یا مندر ته ننوځي او کم ناز و انداز سره د هغې استقبال کیږي. هغه هندوان د خپل رسم مطابق د دې استقبال کوي او دی بیا څنګه د هغې رسمونه ادا کوي او دننه ننوځي. نو دا ویډیو چې مو وکړه حقیقت خبره ده، لو کم ډېر زیات خفه شوم او دیړه مې ډېر زیات درد وکړو چې زمونږ دا سیاسي لیډران خپل سیاست د پاره، خپل کرسۍ د پاره، خپل مفاد د پاره کم حد پورې تلی شي. دا خو مونږ ته ټولو ته معلومه ده، خو مونږ ټول پې سترګې پټو. یوازې پرویز خټک نه څونه سیاسي پارټۍ چې دي دی خپل مفاد د پاره، خپل کرسۍ د پاره هغه د هندوانو، د سیکانو، د عیسایانو د ټولو هغه رسمونه ادا کوي. ما کتلی په سوشل میډیا باندې، تاسو ټول هم کتلی دي، خو مونږ پې سترګې پټو. هغه حقیقت ته حقیقت مونږ نشو ویلی، ولې چې هلته د پالټۍ خبره وي. خو مونږ به دې کې پالټۍ ته نه ګورو، مونږ به دین او اسلام ته ګورو. زه تاسو نه دا تپوس کوم چې په دین او اسلام کې داسې حرکت کول جایز دي؟ صرف د دې ماله کمنټ کې جواب راکوي چې یاره دا جایز دي کړي دي چې یو مندر ته ننوځي او د هغه ټلیم غږوي او خالم ورته لګوي او د هغې هغه پوجا غونته کې هم کوي. نو داسې موږ مسلمانان دونه وغورځېدو چې موږ به د هندوانو هغه رسمونه هم ادا کوو. آیا داسې حرکت کولو سره موږ مسلمان په اسلام کې پاتې کېږي که د اسلام دایرې نه خارج کېږي؟ دا ماله کمنټ کې د دې جواب راکوي. پاتې شوه د نورو سیاسي پارټو خبره. نو زه یوازې پی ټي آی نه ټارګېټ کوم، زه څونه سیاسي پارټۍ چې دي زه د دې ټولو خلاف یم. زه یو سره م اتفاق نه کوم. ولې؟ وجه دا ده چې دا ټول خپل مفاد دپاره لګیا دي. غریب سړی که مري، که د لوږې مري او که بېروزګاره وي، خو د دې پې پروا نشته دی. د دې خپل کرسۍ سره غرض دی، د دې خپل پاور سره غرض دی، د دې خپل مفاد سره غرض دی. دی زمونږ پروا نه کوي. دی وایي چې مونږ د عوام خدمت کوو. زمونږ یو ملګری و، هغې به دا خبره ډېره کوله، وایي چې خدمت کوي هسپتال کې کښېنوي دونه خدمت دی چې تر ماسخوتنه به تیوزګار هم نه شي. خو دا خدمت نه کوي، دی خپل صرف خپل مفاد دپاره، خپل کرسۍ دپاره د هر څه کوي. مونږ له دوکه راکوي او سیاست ویم دروغ ورته چې په زړه کې یو په خوله په بلي خلکو ته دوکه ورکول. دا سیاست منافقت دی. نو مونږ ته پکار دا دی چې حق ته حق ووایو، په حق سترګې پټې نه کړو او دا ویډیو شیر کړو او دی بېغیرتو ته دا جواب ورکړو چې د خدای خاطر وکوئ، خپل مفاد، خپل کرسۍ دپاره د اسلام د دایرې اسلام خلاف کارونه مه کوئ، د اسلام دایرې نه بار مه وځئ. الله مکه ډېر غټ نقصان به تاسو ته میلاو شي او ستاسو د وجې به مونږ ته میلاویږي. ولې چې انسان ښه عمل کوي نو بره نه به ښه فیصلې راځي او که بد عمل کوي بدې فیصلې به راځي. نو موږ تاسو ته پکار دا دی چې سترګې کولاوي کړو. دا څونه سیاسي پارټۍ چې دي، که پی ټي آی دی، که مسلم لیگ نون دی، که پیپل دی، که نیشنل دی، که جماعتیان دي، ټول چې څونه سیاست کوي دا ټول خپل مفاد دپاره لګیا دي. زمونږ او ستاسو د غریبانانو څوک هم تپوس نه کوي او نه ورسره زمونږ او ستاسو خیال شته. نو دا ویډیو ما دې مقصد دپاره جوړه کړه چې مونږ او تاسو لږې سترګې کولاوي کړو او حقیقت ته حقیقت ووایو او دې ته مونږ په دې باندې مونږ اعتراض وکړو، تنقید پې وکړو او دا ویډیو مونږ وایرل کړو، شیر کړو چې ته وروره دا کارونه ستاسو غلط دي، خپله قبله درسته کوئ، د شرع نه خلاف کارونه مه کوئ. نو دا ویډیو ما دې مقصد دپاره جوړه کړو. تاسو مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ او پرویز خټک ته ور ورسوئ چې د الله خاطر وکړه. تاسو هغه خپل مفاد دپاره دین او اسلام خلاف کارونه کوئ، ناسته پاسته ورسره کوئ، په ناسته پاسته څه پابندي نشته، خو د هغې رسمونه ادا کول دا غلطه ده. کنی نو علما سره سړی کینی خبر وکړي چې یاره زه دغه رنګ کار کومه، دا آیا شرع کې شته دی، اسلام کې شته، د هغې رسم و رواج زه کولی شمه. نو په دې باندې زما پرویز خټک نه ډېر زیات زړه تور شو. نو زه ستاسو ټولو ملګرو ته دا وایم چې مهرباني وکړئ. زه منمه چې اوس به ماله پی ټي آی والا په کمنټ کې راځي او هغې به دې له دا خپې چې دي دا اوبو ته کوي چې نه ګناه خو یې اوبه وړي. پرویز خټک داسې نیت کې دا نه وه،
خو نیت کېده وه چې به دننه لاړو رسم و رواج یې وکړو خو زړه کېده وه چې یاره زه د دې رسم و رواج کوم خو یم مسلمان نو داسې حرکت کول او داسې جاهلتوب کارونه کول دا زه اریان دی یم چې سره د تعلیم سره د وزارت او سره د سیاسي لیډر نو داسې حرکتونه او داسې کارونه کوي دا موږ دپاره ډېره د افسوس خبره ده نو ملګرو دا ویډیو دا شیر یې کوئ او دا زما پیغام دې ته